اوس تاسو له بل خبر درکو منګور کې د عام تن لخوا په ټرافیک پولیس د تشدد ویډیو مخې ته راغلی ده. په ویډیو کې کتلی شي چې دوه کسان د ټرافیک په پولیس په اهلکار تشدد کوي. تفصیل معلومو د خپل همکار نیاز احمد خان نه. جی نیاز سره هم د رابطې کولو کوشش کوو. تاسو له خبر درکو منګوره کې د عام تن لخوا په ټرافیک پولیس د تشدد ویډیو مخې ته راغلی ده. په ویډیو کې کتلی شي چې دوه کسان د ټرافیک پولیس په اهلکار تشدد کوي. تاسو له اهم خبر درکو منګوره کې د عام تن لخوا په ټرافیک پولیس د تشدد ویډیو مخې ته راغلی ده. په ویډیو کې کتلی شي چې دوه کسان د ټرافیک پولیس په اهلکار تشدد کوي. تفصیل معلومو د خپل همکار نیاز احمد خان نه. جی نیاز تفصیلات راکړئ. جی نورو بالکل د منګوري ښار مصروف ترین چوک او نشاط چوک او دغه ویډیو د هغې ده چې په بیګا ماښام د پولیسو لخوا د ډرایور یا د ګاډي چلوونکي لخوا دغه د ځوانو جګړه شوې ده. زه په دې بخته وایم چې په دغه ځای کې به یک وخت د شپږ نه والا اته پولیس اهلکار وي، خو په منګوره کې د ټریفیک بدترین نظام دی. دې واقع موږ ویلی شو چې دلته په لکونو ګاډي دي هغه په منګوره کې بالکل نږدې او روزانه تقریبا دغه شانتې پیښې راځي. خو دا چې نو دا یو کس ویډیو ریکارډ کړی ده نو دا مخې ته رااله. دلته کې چې نو په زرګونو داسې رکشې دي چې د هغې باندې نمبر پلیټ نشته، نمبر یې نشته او هغه په دې روډ باندې چلیږي. دغه رنګې نان کسټم پیډ ګاډي دي، کټ ګاډي دي او دا سلسله چې د یو میاشتې را روانې ده. تقریبا په هر چوک کې هم دغه شانتې کې لړۍ وي چې کله هم پولیس والا اهلکار دغه غیر قانوني ګاډي چلوونکو ته پرچه ورکوي یا هغې ته وایي په لین کې شئ، نو دغه رنګې دغه د یو بل سره جګړې او دا چې دی نو مخې ته راځي. دغه رنګې بعضې وخت کې سیاسي کسان د هغې چې دی نو موږ ویلی شو چې د هغې هغه شهید دي چې هغه هم چې دی په پولیسو باندې دغه شانتې کې بدماشي کېږي او دا روزانه دغه پیښې راځي. په دغه لړ کې موږ د پولیس سره رابطه وکړه، د هغوی چې د دغه کس پېژندلو موږ کوو لګیا یو او د هغه په ضد باندې چې دی نو مقدمه درج کوو. خو دلته کې شهري وایي عام خلک وایي چې پولیسو اهلکار د یا ټریفیک پولیسو ته هم داسې تربیت ورکول پکار دي چې د عامو خلکو سره هغه هم په طریقه باندې خبرې وکړي. پولیس وایي چې موږ سره د دې هېڅ حل نشته چې په دې وخت کې د 15,000 والا تر 100,000 پورې هغه رکشې په منګوره کې چلیږي چې په هغې نمبر پلیټ نشته. هغه حکومت بندي کړي دي، هغه سپریم کورټ بندي کړي، ټوس رکشې دي. دغه رنګ دلته په مقامي توګه هم رکشې چې دی نو جوړېږي او هغه بلارو بازار 100,000 پورې هغه رکشې په منګوره کې چلیږي چې په هغې نمبر پلیټ نشته. هغه حکومت بندي کړي دي، هغه سپریم کورټ بندي کړي، ټوس رکشې دي. دغه رنګ دلته په مقامي توګه هم رکشې چې دی نو جوړېږي او هغه بلاروک ټوک په دغه بازار کې چلیږي. د دې وجې نه داسې پیښې د معمول جوړې شوي دي او د قانون سره چې دی نو عام خلک خلاف ورزي کوي. پولیس هم چې د خلکو سره روزانه جګړه او کنځلې دا د معمول برخه جوړه شوې ده. جی نور مننه نیاز احمد خان تفصیلاتو لپاره. موږ سره په لاین باندې د ټرافیک پولیسو انچارج زریب ګل صاحب په لاین باندې موجود دی. جی زریب ګل صاحب څه وایي تاسو دغه ویډیو په اړه؟ جی زریب ګل صاحب تاسو سره زموږ غږ راځي؟ جی سر جی راځي، اواز راځي. دغه ویډیو په اړه تاسو څه وایي؟ جی د څه متعلق؟ جی دغه ویډیو مخې ته راغلی د عام تن لخوا په ټرافیک پولیس باندې تشدد کیږي، دغه په اړه تاسو څه وایي؟ دا خو چې په پرونو بس اتفاقیه خبر راغلی وه. زموږ افضل حسین یو سپایي ده په نشاط چوک کې په ډیوډۍ ولاړو، هغه د موټر کار ته اشاره وکړه چې دا اشاره بنده ته صبر وکړه. هغه د اشارې تعمیل ونه کړو، واوښتو چې واوښتو نو هلته ورسره روډ بلاک شو. ته ورته وایي پسې راکوشو وایي تا ولې اشاره ماته کړه؟ هغه وایي زما ته دي اوس دغه به یې خپله یو بل سره طلاق کلامي وکړه. په هغې کې کسان راکوشو، په هغه باندې غزارونه وکړه، راتاو کړه. نو بیا پسې موږ د خلک سیول خلکو هم وایي چې دا د موټر والا زیاتې کړی دی، وایي نو د موټر والا زیاتې کړی دی او دوی والي دي. بیا زه په زر سره ورسېدم، ما په هغه ټایم کې د مازدیګر لمونځ وکړو، زه بس ورسېدم. دا کسان ما بیا روډ بند و، دا مې تر دې وکړه او روډ موډ مې ته کولاو کړو او دا کسان مې بیا ګاډي ته دواړه وکړو چې ما دلته خبر نه کړي ما راشئ. نو بیا مو تاڼې ته دوه، یو محمد ریاض دی، یو طلحه نوم دی، دا د عجیب آبادي. نو بیا به موږ چې تاڼې ته بوتلو اف آی آر مو پرې کړی او تاړه کې بند اوس عدالت ته پیش کړو. جی ډېره مننه زریب ګل صاحب د وخت راکولو.